الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. إن هذا القرآن تاكك سنتا قرآن یادی ہدایت ورکی للتی دجون حق طریقیتا یا اقوامو چیغ دیر بیلنس او دیر معتدل دا دجون حق لارتا چیغ دیر بیلنس او دیر معتدل دا. ويبشر المؤمنين الذين بشارت ورکی دخوشی خبر ورکی مومنان ہوتا آغا مومنان یعملون الصالحات چه کانسٹنٹلی تسلسل سرا چه کانسٹنٹلی عمل کئی نیک ناغی تصب بشارت ورکی ان لهم اجرا کبیرا چه دوی دا پارا لوی اجر دے ان لهم اجرا کبیرا. نوز دے آیت کی دو سیزون ذکر شروع قرآن پا حوالا رنبنے دا چه دا قرآن کریم دا گائیڈنس اور رہبری کئی دا جون آغا لارتا چی اگر دیر بیلنس او دیر متوازن لار دا مونگا کنفیوز بولیو ڈسٹرب بولیو دنیا بے آرام بولی دا لکہ بیلنس ختم شوئے دے جوند امبیلنس شوئے دے جوند امبیلنس شوئے دے یا پا یو صورت یا پا بل صورت دا چانا خود دی وجہ امبیلنس شوئے دے چی اغای پا روحانیات بالکل یقین نساتی نو خالص مادیاتو تا میٹر او میٹیریلز تا اگے تڑی ووٹ شوی دی اگے امبیلنس دی کله دی امبیلنس کله تاسو اخبار کې ګورئ چې سړی میلیونیر دی خو خودکشي وکړه نو ولې وکړه ځان ولې مړک ځکه هغه امبیلنس شو امبیلنس سړی هغه ځان له سهارا نشي ورکولای صحیح هغه ژوند مینټین کول نشي صحیح یا په بل حواله بیا موږ داسې بیلنس یو چې دین د عقیده تر حده خو منو خو عملی کوي نه نو چې عملی کوي نه نو بیا امبیلنس شو ځکه دغه دین دا خو د اعتدال لار ښیي یعنی دا دین یوازې دا نه ښیي چې والدین له ریسپیکټ ورکړه بلکې دغه دین والدینو ته هم وایي چې اولاد له شفقت ورکړه. دغه دین یوازې دا نه ښیي چې خاوند له احترام ورکړه اوبیډینس یې وکړه نه ښځې له هم محبت ورکړه صحیح. دغه دین یوازې دا نه ښیي چې استاد له اکرام او احترام ورکړه استاد ته وایي ته هم شاګرد باندې شفقت او مهرباني وکړه. دغه دین یوازې دا نه وایي چې خلیفه امیر او حکمران د هغه اتباع وکړه هغه ته هم وایي ته د رعایا حقوق پوره کړه صحیح. اوس دې ته وایي بیلنس دې ته وایي توازن. دا موږ نه خبره ګړبړ ده نه شي چې زه خپل حق غواړم خو تا له ستا حق نه ورکوم. دا جنګ دغه ځای پیدا شه. شریعت اسلامي د دوه څیزونو نه عبارت دی د حقوقنا او د واجباتنا. سیف الله خان دا ولیکه د حقوقنا او د واجباتنا. ستا حق څه دی باید چې معلومه کې خو ستا واجب او فریضه څه ده باید چې هغه معلومه کې. اوس دا ژوند چې امبیلنس شي د دې وجې چې هر یو سړی د خپل حق مطالبه خو کوي خو د خپلې فریضې او د واجب ادراک او احساس ورسره نشته چې آیا زه خپله فریضه پوره کوم زما چې کوم واجبات دي زه هغه پوره کوم نو که زه واجب نه پوره کوم حقوق زما اټومیټیکلی ساقط شي حقوق زما اټومیټیکلی ساقط شي. یعنی مثلا ته په یو کمپنۍ کې نوکر یې سیف الله خانه په یو کمپنۍ کې نوکر یې او ستا فریضه او واجب دا ده چې کوم ټایم فکس شوی دی چې ان ټایم هلته رسې چې کوم جاب او پراجیکټ درکوي د ورځې هغه کار پوره کې 4 بجې ټایم ختمیږي 4 بجې بیا راوځي تا خپله فریضه ادا کړه د هغې پس منظر کې ستا حق ثابت شو. You have your due right to ask your boss yes paycheck صحیح. اوس که سیف الله خان کور کې ودی صحیح او ډیوټی نه ځي او 15 ورځې بعد لړ شي او باس ته ودرېږي پیچک هغه ورته وایي yes no should I take you to mental hospital چرخ دماغی او نفسیاتی ډاکټر له بوزم صحیح. تا فریضه نه ادا کړې د حقوقو مطالبه څنګه کې
خبره ذهن کې رااله. نو بس دا مصیبت دنیا کې د دې نه جوړ دی چې یار یو سړی د حق مطالبه خو کوي، چا سره احساس نشته د فرایضو. صحابه کرام دا کمال داو چې هغوی به ړومبنۍ د خپلې فریضې احساس کو، حق به ورته اټومیټیکلي میلاوېده. تو فریضه احساس بکو، حق به ورته اټومیټیکلي. نو د قرآن کریم د آیت کې دا ذکر وکړو چې دا قرآن یعنی که دې ته عملي کې نو دی به تاله ژوند کې یو داسې سیسټم درکړي چې ته به بیلنس یې، ته به متوازن یې، ژوند به دې مطمئن تېرېږي، منټل ټرانکوالټي به دماغي پیس به درته، دماغي امن به درته. ادروایز یو ول بی ټوټلی کنفیوزډ، ته به کنفیوز یې، ډسټرب به، امبیلنس به، توازن او اعتدال به ژوند کې نه. نو که دا ژوند دې معتدل شو نو دویمه نتیجه ویبشر المؤمنین، آخرت به هم برابر شي. که ژوند دې معتدل شو نو آخرت به هم برابر شي. اوس دنیا او آخرت دواړه برابرېدل دا د اسلام تقاضا هم ده، دا د مسلمان مطلوب هم دی. دغلته ولیکه د دې وجه مونږ دعا کوو په دې هر مانځه کې ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، خدای دنیا میں خکې، وفي الاخرة حسنه، آخرت میں هم خکې. اوس که دنیا دی یو سړي خوي ملینیر دی، بی ام ډبلیو کې ګرځي، بیورلی هل کې بنگله ده، په نیویارک کې بله بنگله ده، قندهار کې یو لویه پلازه جوړه کړې ده، پاکستان کې هم کوټه کې جوړه کړې ده فار ایگزامپل. صحیح؟ خو بل اړخ ته دین سره هېڅ تعلق نشته. دی نه صرف ده چې آخرت تباه دی بلکې دنیا کې هم د ژوند امبیلنس وي، دی به د توازن او د اعتدال شکار نه وي. دته به مصیبت وي د ښځې طرف نه، دته به مصیبت وي د اولاد د طرف نه، دته به مصیبت وي د چورو چپولو والا طرف نه چې کوټه کې پلازه باندې چا قبضه وکړه. صحیح شو؟ د ژوند ټول امبیلنس شي. الله تعالی فرمایي چې دا غواړه الله نه چې خدای دنیا مې هم ښه کې، آخرت میں ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ. صحیح؟ حضرت شاہ سے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اغوی دین دا دو سیدوں تقاضا کئی مسلمان نا. اول ارتفاق، سشے ارتفاق، اتفاق نا ارتفاق، او دویم اقتراب. د ارتفاق مانا دارا چې د دنیا د ژوند د برابرولو کوشش وکړه، چې دست نگر نه د چا، ګداګر نه، بیګر نه، چاته محتاج نه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو سړی راغی، وی جي مالا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو بناستو څه چې به ورسره خلکو باندې تقسیمول، او داسې نه تقسیمول چې کني په زرو کې یو روپۍ چاله ورکوله. حضرت عایشه فرمایي رضی الله تعالی عنها چې د بحرین د جهاد نه بعد 4.5 دیناره موجوده دور کې 90 ملین ډالر پای، بلکې دینه بم زیات وي، 90 ملین نه بم زیات وي، 90,000 دینار نقد کیش پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته بطور سپوایلز اف وار راغی. حضور علیه الصلاۃ والسلام د مازدیګر مانځه نه بعد د هغې تقسیم شروع کړو، ماښام نور پرېوتو نه وړاندې تقسیم ختم کړو. دغه لوی ډېرې دینارونه به هم د سرو جوړو، د څه به جوړو؟ د ګوړ به جوړو. دغه لوی ډېرې ختم کړی. یو صحابیه ده ورکوټې معصومه ده، د هغې نامه ده ربیعه، وروسته بیا ډېره لویه صحابیه ده، خو هغه وخت کې معصومه جینۍ وه. ربیعه بنت معوذ ابن عفراء، د معوذ ابن عفراء لور. د هغه وایي دا د بحرین غنیمتونه چې راغلي وو، انا زما اکا چا زما اکا هغه به ما ته د خپل باغ نه د تاسو ورته څه وایي کیوکمبر ته څه وایي؟ بادرنګ. مو ورته بادرنګ وایي، خو ما ځکه نه یم آیت نه چې تاسو راپورې وخاندئ. صحیح شو؟ نو بادرنګ او دا خټکی خربوزه خټکی، نو هغه وایي چې دا کیوکمبر او بلې ته مونږ تره څه ورته چمبر خیال. ها دغه چمبر خیال دی که څه شی دی؟ دا تره ګوره مونږ هم لږ فارسي باندې که نه. صحیح شو؟ نو هغه وایي چې زمونږ په دغه باغ کې دا بادرنګ او ترې شوي، نو د هغې بالکل مونږ ورته وو لومبنی ګل، یعنې لومبنی مېوې چې نو یو ټوکری کې زما اکا مال راکړل، وی ما ته وی دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په جومات کې بچی دا خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یوسه. زمونږ د پښتنو هم دا روایت دی چې باغ کې به ډومبۍ میلاو شي نو ملا صاحب له هم راړه. صحیح شوه؟ اوس هغه مالټې ټولې د شیرشاه خلاصې کړې، 2 دانې هم رانورسولې. صحیح شو؟ نه والله نه اخیر راړو، اول نه تر الف نه یې پورې ټولې په خپله وچوپلې.
ناغه ربيع بنت معوذ ابن عفراء وای چې ما پیغمبر علیه السلام ته ټوکره د بادرنګ وراوړه حضور علیه الصلوۃ والسلام ډېر دعاګانې وکړې زما فیملی ته او چې ټوکره ته شکړه نو به دا دینارونو داسې لاس را ډکول او داسې کې خودل دا ټوکره راته د دینارونو ډکړه دا ځان سره کوته اوسه دې لمک اکاد له بیا کالی بدل جوړ کی نن زه خو د بیا جیبم لټوم چې تاسو سره څه قدر نه والم حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چې څلور نیم شلې زره دیناره د ماښام پورې تقسیم کړل ماښام موسیو کو کور ته راغی وی ما ته عائشہ هل فی الدار شیء لیوکل څه شیخ ته خوراک دپاره بیا ما ورته چې لا اجد الا الاسودین جی خرماوي دي او اوبه دي نور څه شیخ نشته کور کې د خوراک څه دي خرما دي او بدی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام درې دانې خرما وخوړې یو کپ ورپسې وبوس کړې په دعا وکړه الحمدلله الذي اطعمني وسقاني وجعلني من د دې وجه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له خلق راتل نور نه غوښتي مال جی راکا چا به یې زما واده پیسې راکا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ښه کینه که په خپل باندې ورته عبدالرحمن ابن عوف ته ویل ورشه ابن عوف ته دروازه وډه ابار روزي ته مال پیسې راکا واده مې دي او سره ورغه ویجی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام را لګرین بس هغه صرف دا تاسو په سم یعنی سکار کې یعنی سکول غواړي ویجی واده مې دی ښه نو بس هغه کور ته لړ د واده پیسې ډول دا واخله حضرت عثمان ته ویلګو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام را لګرین دا یو کاروبار شروع کوم ښه نو بس هغه کور ته ورغه را بڑ ورته دا واله دا واخله نو دیو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خلق براته خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بنده ته کتل صحیح نو کو څه سړی بداسو چې لکه تا باندې خو آثار داسې ښکاري ته کار نه کوې تو بېکاره خیرات ته ناست خیرات ته ناست خیرات خورې دا خیرات خوري دا ښه شی نه دی الله دې مونږ ته خلاص کړي امین وایې پیغمبر علیه الصلاۃ هغه صحابي ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وویل ورته یې ګوره ملګریه تا کره کور کې څه شی شته اضافي چې ستا ضرورت نه دی او ورته یې یو شته ویې څه دي ویې زمونږ په کور کې یو ډېر انټیک ټایپ د لرګي جوړه یو کاسه ده څه شی ده کاسه وای د لرګي جوړه یو کاسه ده موږ استعمالو ډېر انټیک ټایپ ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ورشه هغه راوړه نو هغه لاړو کور ته راوړه حضور علیه السلام صحابو ته د مسجد د بهر راوځي ځکه مسجد کې خرید و فروخت ناروا دی نو بهر راوځي نو ته شیرشال ته ګوره ګاډي خرڅول شروع نه کړي مسجد کې درنه حرام دي حلال کاروبار حرام دي نه پارکینګ لاټ هم جماعت دی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اغلتا جنت البقیع طرف ته کلاو میدان ته ورويست نو حضور علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته وی دې باندې سر کېده وای موږ بولی کوو کنه اکشن څه شي کوو اکشن موږ بولی وای ورته نو بولی باندې یو صحابي وی بدرهم یو درهم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته بل کس نو بل وی بدرهمین دوا یو بل صحابي وی درې سلورم وی سلور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسلور سوړ مسلور دا دی وجه دا بولی جایز وي تا بیا ټول کار ناروا کو که پیغمبر دا یو ځل دا بولی نه کړي نو موږ بیا تاسو چې بولای لا ګورې لاړ نشي ناروا ده خو پیغمبر وکړه بس جایز شو صحیح شو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سلور دینار درهم باندې هغه کاسه ور خرڅ کړه هغه صحابي ته راځه بازار ته بوته نو یو تبر ولا واغسته او یو ولا تبر لاس ته واغسته یو ول رسای واغسته څه پیسې سه واښوي وې دې باندې د کور ضرورت واخلا سو وړو واخلا سو وړي واخلا یا څه شی واخلا د کور ضرورت وی غر ته دا 15 سره د ګورې طاقت نه غواړم ښه 15 سره ما سره ملایږي غر ته دا سهار وختي الته لرګي کټ کوا هغه راوړاو بازار کې خرڅوا نه برود نه ته لرګي دې کټ کول د بازار کې خرڅول 15 سره د بعد د وعده مطابق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تراغه دومره ډېرې پیسې ورته چې داسې ټیټ ورته روانه صادر کې دومره ډېرې پیسې د سټیټ ور سره روانو حضور علیه الصلاۃ والسلام ته مخې ته واچولې ویجی دا دومره نه ګټلې اوس دې چا په کاري غیلې ورکا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته مرګیا کورته یوسا الید العلیا خیر من الید السفلا دا پورته لاس د لاندې لاس نه ډېر ښه دی همیشه لاس لاندې کوما څه کوه پورته کوي یعنی معنا دا مونږ بل تعبیر کړل مولانو د تعبیر ډېر خبر دی صحیح مونږ پورته لاس خو به لاندې لاس نه معنا دا چې ورکون کې لاس دا غستون کې لاس نه ډېر ښه دی خو مونږ شرکت وو چې خیر ته پیسې لاس کې لاندې ونی زمونږ په بر نه راوټه شو لاس بیا بر نه شي زمونږ لاس په بر حساب لاندې نه اني هاو قران کریم فرمایي چې ان هذا القران نو یو د ارتفاق معنا
چې د دنیا ژوند د جوړولو کوشش پکې صحیح. او نمبر دویم اقتراب. د اقتراب معنا چې د آخرت د جوړولو کوشش به هم کې. نو مونږ یا په یو طرف امبیلنس شو یا په بل طرف امبیلنس شو. څوک داسې چې صرف اقتراب کې ولګي د ماشومانو فکر نه کوي وایي چې لږې تللی دی نه راکه خدای بنده ماشومان دی او ښځه دی د هغوی فکر هغوی باندې لوږې تېرېږي صحیح. او بل طرف ته بیا داسې خلک دی چې هغوی د فرایضو هم اهتمام نه کوي ورځ شپه منډه وایي چې ډالر مې را پیدا کړې. نو دا یو په یو طریقه باندې ایکسټریمیست دی او دا بل په بله طریقه ایکسټریمیست دی. هم امبیلنس دی او دی هم امبیلنس دی. شریعت اسلامي وایي اقتراب او ارتفاق دا به دواړه داسې برابر بوځي دا به دواړه داسې یو بل سره برابر. او دغه قرآن کریم دی آیت ذکر وکړه یاد للتی دا گائیڈنس کئی آغلار طرف دا دا جون لا غلار تا ہی آقوى مچدا دیر بیلنس او دیر معتدل لار دا ویبشر المومنین بشارت ورکی دا خوشای خبر ورکی مومنان و آغتا یعملون الصالحات چی غی عمل کئی دنیکو ان لہو اجرن کبیرا چی دوی دا پارا دیر لوی اجر دے آخرت کی. یهدی للتی ہی اقوم ژوند د دې دنیا کې بیلنس کوي آخرت کې در لوی اجر در کوي. زمونږ په دې اردو کې یو ضرب المثل دی اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں ړوند له څه پکار دي دوې سترګې. نو بس مونږ له څه پکار دي چې دنیا مې هم آباد او آخرت مې هم آباد شي. بس دغه زمونږ مطلب دی چې دنیا هم آباد شي. الله تعالی وایي کوم دنیا آباد هم آخرت آباد دی قرآن ته به راځي چېرته به راځي د قرآن سره به تعلق ساتي عملی او اعتقادي. دنیا به دې هم برابرېږي آخرت به دې هم برابرېږي. ځکه دنیا برابري خدا نه ده چې نو ډېر شی پیسې در سره دنیا د برابر ده که اطمینان درته دي اطمینان په پیسو باندې څه کوي که اطمینان په لاره اوس مونږ یو ملګري ذکر کو الله دې رحم پرې وکړي چې پیسې ورسره ډېرې خو ته اطمینان نشته صحیح. نو چې اطمینان درته نشته نو په پیسو باندې څه کوي ځکه بنیادي شی خدا دی چې تا ته منټل پیس حاصل وي دماغی سکون درته حاصل دي. بعضې خلک هغوی غریبانان صرف د خوراک تر حده ژوند تېروي خو مطمئن او بعضې خلک ملیونیر دي په چکر کې اخته دي. کله به ورسره ته خبره کې هغه چېرته ورکي هغه چېرته ورکي فکرمند په څه کې فکرمند دي پلازه کې په څه کې فکرمند دي د ډاون ټاون بزنس کې. اوس بیا داسې ژوند دا خو هېڅ انساني ژوند نه دی. نو الله تعالی وایي که ژوند بیلنس کول غواړې نو بس د قرآن سره تعلق ساتي. د دې وجه حضرت امام شهید سید احمد شهید رحمت الله علیه د هغه د تعلیماتو پیش نظر حضرت شاه اسماعیل صاحب لیکلي دي رحمت الله علیه چې امام وفرمایل چې سیاست په اسلام کې اصلاح المعاش والمعاد د دنیا او د آخرت بهتري ته وایي. سیاست څه ته وایي؟ د دنیا او د آخرت بهتره ته وایي چې دنیا دې هم بهتر شي آخرت دې هم بهتر شي. ځکه د سیاست لفظي معنا القیام علی الشیء بما یصلحه د یو شی د اصلاح او د ټیک کولو ذمہ داری اخیستل. یو شی د ټیک کولو ذمہ داری اخیستل. ګاډی خراب دی شیرشاه ذمہ داری واخیسته چې زه به ټیک کړم دې ته وایي د ګاډي سیاست. صحیح ورته یعنی د ګاډي اصلاح د ګاډي سیاست. یو سړی ساعت خراب دی حیات ذمہ داری واخیسته راکړه چې زه به ټیک کړم نو دې ته وایي د ګاډی سیاست د ساعت سیاست. یو سړی د رعایا او د وطن د اصلاح د هغې ذمہ داری واخیسته نو دې ته وایي د ملک او د وطن سیاست. خبره ذهن کې راغله او دا قرآن کریم دا د دغې سیاست منبع ده دا د دغې سیاست منبع ده. اوس د سیاست دپاره په شریعت کې لفظ چې کوم استعمالیږي دوه لفظونه استعمالیږي. نمبر اول خلافت او نمبر دویم امامت. خلافت او دویم امامت یعنی په اسلامي مملکت کې حاکم ته یا خلیفه وایي یا ورته امام وایي یا ورته خلیفه وایي یا ورته امام وایي. اوس د خلافت معنا څه ده؟ دا د پیغمبر نیابت دی صلی الله علیه وسلم. د پیغمبر نیابت دی د دنیوي امورو د بهترۍ او د دین د حفاظت او د اقامت باب کې درې شیونه شو. نمبر اول چې دنیوي امور برابر کې د دین حفاظت وکړي او دین عملا نافذ کې د دین حفاظت وکړي او دین عملا نافذ کې.
بیا څوک اهلیت لري د امام او د خلافت؟ دې لپاره شرایط دي. نمبر اول چې دی به مسلمان وي، د اسلامي ریاست حکمران به څوک وي؟ مسلمان وي. نمبر دویم دی به بالغ وي. نمبر دریم دی به عاقل وي، لیونی بنی. نمبر څلورم دی به د علم او اجتهاد مالکی، د علم او د اجتهاد مالک وي، ډیډکشن به کولی شي، یعنی صاحب الرای وي. څه شی وي؟ صاحب الرای وي، اوپینین به لري، ډل مایند به نه. نمبر پنځم څلورم یا پنځم؟ پنځم دی به متقي وي، ټرسټ ورتي وي، معتمد وي، رښتونه وي، انصاف پسند وي. دا ټول یو شی دی، یعنی دا پنځم نمبر دی. ځکه شریعت ولې یو لفظ استعمالوي عدل، نو په عدل کې دا څلور والا کوالټیز سیف الله خانه دا پکې مراد دي. نمبر شپږم دی به په تدبیر د امورو پوهېږي، چې معاملات تدبیر یې څنګه، پلان یې څنګه جوړېږي. نمبر اوم دی به د حدودو په دفاع، د باونډریز په دفاع، ادروایز هرات سایډ به بیا ایران نیولې. که دی د حدودو په دفاع نه پوهېږي نو څه به شوي؟ د هرات غاړه به چا نیولي؟ اب ایران والے نیولي، او خبره دریا امو طرف به بیا رشیا نیولې، یا به ازبکستان نیولې، یا به تاجکستان نیولې. نو دی به د حدودو په دفاع پوهېږي او په تدبیر د عسکر به پوهېږي. تله به ډیفنس طریقې ورځي. او نمبر اوم اتم دی به نارینه او نمبر نهم د دو بدن او دماغ صحیح سالم وي. اوس که دی پیرالایز وي نو بیا به څه کوي؟ خو په سټریچر کې ګرځي، ویل چیر کې به ګرځي. نو دا خو د خلیفه دپاره شرایط شو. د خلیفه تقرري به څنګه کېږي؟ نو د دې لپاره بنیادي ګایډ لاین دا د صحابو د زمانې نه اخلو. د صحابو زمانه کې د حضور علیه الصلاة والسلام نه بعد د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ انتخابو کو خاصو خلقو د مدینه او تایید وک عوامو. انتخاب چاو کو خاصو خلقو او تایید وک عوامو. نمبر اول دا یو طریقه شو. دویمه طریقه چې خلیفہ د مرګ نه وړاندې د اهلیت په بنیاد د چا اپوائنټمنټ کی په حیثیت د خلیفہ، نو اپوائنټمنټ یو کی سابق خلیفہ عوام تایید کی، اپوائنټمنټ یو کی څوک؟ سابق خلیفہ او عوام تایید کی. لکه حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ هغه د وفات نه لږ ساعت وړاندې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اپوائنټمنټ کړو. کله چې د شپږو کسانو شورا ته دا مسله پیش کوله، انو ورته وویل دا خط ملفوف لفافه کې بند، نو دا بیا زما د مرګ نه بعد کولاو کوي. دا ستاسو قائد دی، دا ستاسو مشر دی، دا ستاسو لیډر دی، دا ستاسو خلیفہ دی، تاسو باندې اتباع لازم ده. صحیح؟ نو په شپږو کسانو کې پنځو کسانو ووی آمنا وصدقنا، پنځو کسانو ووی په سر سرګو
ځکه چې رتانه د پیغمبر په امت زیات مهربان، د خدای نه زیات یریدونکې، د پیغمبر زیات متبع دا بل څوک شته نه چې د امت لپاره خیر وسوچي. چې کوم خیر تا سوچلی دا د ټولې دنیا د خیر نه بهترین سوچ دی. صحیح. یو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه اختلافي نوٹ پیش کړ، شپږ کسانو کې هغه مو هغه اختلافي نوٹ پیش کړ. هغه ورته قبلته لو کان ابن الخطاب، ما قبول کړی دی که عمر وی، ما قبول کړی دی که عمر وی. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ها نه خو نه کړل، خو څه چهرې نه معلومه شوه، مخ باندې د خوشای آثار نمایان شو، سرخی راله مخ باندې. سړی ته خوشاله شي نو سور شي، نو مخ یې لږ سور شي. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ مخ مبارک لږ سور شو، نو نور ته احساس شي دې خط کې څوک دی؟ حضرت عمر دی رضی الله تعالی عنہ. وګوره صحابه ډېر پاک خلک وو، هغه پنځه کسان چې چاوې په سر سترګو، او دلته حضرت علی وینا نه بعد دا معلومه شوه چې واقعي دا عمر بن الخطاب دی رضی الله تعالی عنہ. حضرت عمر ناست و د شپږو کسانو کې هغه هم دی. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ هغه ریزرویشن پیش کړ، حالانکه ویلیو چې په سر سترګو څه وي، په سر سترګو، خو چې کله پته ولګېده چې څوک دی عمر دی رضی الله تعالی نو تحفظ پیش کړ. وایي چې د عمر په تقوا کې، د خدای یره کې، صداقت کې، اعتماد کې، په هیڅ یو صفت کې هیڅ خبره نشته، هیڅ یو صفت کې هیڅ خبر، خو ډېر سخت گیر دی، طبیعت سخت گیر دی، غصه ضرور دی. صحیح، غصه ضرور د قندهار دی. صحیح یا پښتون دی. نو دا انسانانو کې هر قوم کې وي چاله زر غصه ورځي، چاله ها ریشو پکې مختلف وي. موږ پښتنو کې لغون ریشو ډېره ده، دغه نه عربو کې هم ده، عربو کې هم دا ریشو ده، ایلم غصه ډېره زر ورځي. صحیح، اوس غصه ورغلی نو قیامت جوړ کړی دی. صحیح، نو ورته سختګیر دی. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی ورته ووی دې سختګیر ځکه و چې زما طبیعت نرم و او دې زما اډوایزر و، نو که زه هم نرم وې ا دې هم نرم و، خو د دې مملکت په پخوا بیړه غرقه شوې وه چې ټول خلک نرم را یوځای شي. ها نو خو دومره مسجد هغې کې عمر وخت عذاب وي وي پکې که نه. ها دا خو دوه درې تیز تیز پکار دي لکه شیرشاه په شان د بیا خلک لږ غلي. صحیح، ګنې دا انسان مزاج دی. نو ورته وویل زما طبیعت نرم و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا سختګیر و، د دې وجې سیسټم صحیح روانو. یوه دویمه ده چې دې سخت ځکه و چې په ده باندې ډایرکټ ذمه داري نه وه، ډایرکټ ذمه داري ابوبکر وه، وی ډایرکټ ذمه داري په ما وه، د باندې ډایرکټ ذمه، اوس چې د باندې ډایرکټ ذمه داري راشي د ده نرم سړی به تا ته بیا بل نه میلاوېږي. دا وی د ذمه دارۍ مسلې، او واقعي چې ذمه داري پرې راله نو دغلته لګیا دی خطبه وایي، خطبه وایي، او خطبه کې ذکر وکړو وی لو امرتکم بما امر به الله ورسوله، که تاسو ته دا خبره کوم چې خدای او پیغمبر کړې ده تاسو به څه کوئ؟ نو دا زرګونه خلک تاسو ته بالراس والعین په سر سترګو یې منو. وبما قضا به ابوبکر، او وی که زه هغه فیصلې کوم چې کومې ابوبکر کړي دي بیا به څه کوئ؟ وی بالراس والعین په سر سترګو یې منو. څه وکړو؟ په سر سترګو. حضرت عمر اوس ټیسټ کړل خلک یې وی ولو اعوججتو، که زه د خدای د خبرې نه، د پیغمبر د خبرې نه، یا د ابوبکر د پریسیډنس نه لږ سایډ ته شم، کوږ شم، څه شم؟ که لږ کوږ شم نو بیا به څه کوئ؟ بیا یو صحرایي سړی ناست و راغلی و جمعې ده، صحرایي سړی. نو عربو سره خو دا توره داسې وي لکه موږ پښتنو سره چې کلاشنکوف وي، دا د جامع حصه ده، دا د جامع حصه. نو هغه فورن داسې ټوپ کړ، مسجد کې ټوپ کړ او توره را وویسته. نو قوم عجادک بحد سیوفنا، دا تورې څه لپاره دي؟ ته چې کوم ځای کږېږي په دې باندې نه غو، چې کوم ځای کږي یو ساده سړی دی څوک یې پېژني نه، چې کوم ځای کوږ شي په دې توره باندې نه غو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د منبر نه را جمع کړو، هغه بوډا یې ځان سره بزګر و غریب داسې ځان سره را جوخ کړو، خولې والا خور کړه. الحمدلله الذي جعل في رعیة عمر من يقوم اعوجاجه بحد سیفه. خدای تعالی څنګه تعریف ادا کړم، تا د عمر په رعیت کې داسې جاندار خلک پیدا کړي دي چې دې ستا د شریعت نه کږېږي، هغه یې په دریغ نه کوي، هغه یې په توره نه کوي. دا ستا مهرباني ده چې عمر کږې وځه نه پرې. څومره دا نبي پکې راله، څومره نبي پکې راله. عسکر ته هم څوک داسې خبره نشي کولی، که کولی شي ورته عسکر ته هم بیا دوزخ ته رسوي، ا دې پرېږدي نه
جهنم ته رسي دا خلیفہ دی نو رسول خلیفہ ورته وی نه غوبري تور باندې نو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ خبره صادقه او رښتیا شو چې ذمہ داری په راشي د دنه زیات نرم سره وي ته بل نه ملاويږي صحیح شو نو دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دته استخلاف وي باندې طریقہ حضرت ابو بکر والا بیعت د خواص او تایید د عوامو بیعت د خواص دا الفاظ وایي چې اديږي بیعت د خواص او تایید عوامو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استخلاف مانا اپوائنٹمنٹ بائی پریویس خلیفہ اپوائنٹ شو چا پہوالا حضرت ابوبکر اپوائنٹمنٹ کرو او تایید کرو چا عوامو جنرل پبلک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر چکل زخمی شو ناغم د شپږو کسانو یو شورا هغه مقرر کړه څو کسانو د شپږو کسانو چې حضرت عثمان دے حضرت علی دے حضرت زبیر ابن العوام دے حضرت طلحہ دے عبد الرحمن ابن عوف دے رضوان اللہ علیہ مجمعین نو دوی ته وی چې تاسو به خلیفہ منتخب کوئ په خپل منځ کې د شپږو کې به یو کس خلیفہ ای نو تاسو به انتخاب وکئ سبو کوي تاسو به انتخاب وکئ او عوام به تایید وکړي عوام به تایید وکړي او وګوره کې اختلاف مو داسې پیدا شو چې اختلاف مو داسې پیدا شو چې دا مسله تای شو مو ټای کېدل وو چې ایکول وټونه رااله نو چې ایکول وټونه راشي نو بیا چې عبدالرحمن ابن عوف کوم طرف ته نه تایید کړي عبدالرحمن ابن عوف چې کوم طرف ته دا ډېر لوی سیاسي مدبر سره دی تړلې سیاسي مدبر سره دی نو بیا چې دې کوم طرف ته نو هغه سایت تایید کړي نو دی واقعي د حضرت عمر رضی الله تعالی د وفات نه بعد چې د خلیفہ انتخاب کوله مسله تای شو مسله څه شو تای شو د حضرت عثمان او د حضرت علی میوس کې درې وټونه حضرت عثمان پسې له درې حضرت علی پسې رضی الله تعالی عنهما عبدالرحمن ابن عوف لنور ورته ویجی عمر ویلی رضی الله تعالی عنہ چې کته کم طرف ته نه بتایید کو او نه نه دا حضرت عمر رضی الله تعالی په ما باندې اعتماد کو خو زه د ذمہ داری په خپل سر نه اخلم قیامت په وخت باندې ټول سره ذمہ دار یم ته وای د خدای یاره موږ خو ورپسې ټوپونو چې خدای څنګه ملاویږي ورپسې نه ها عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه زه تم له ذمہ داری په ځان نه شنو غوښته صحیح نو دا به فیصله وکړو نو وته څه بس خواص فیصله ونه کړی شو اوس به دا خبره عوامو ته وړاندې کوو خواص فیصله ونه کړی شو اوس به نو د مدینه جنرال پبلک کې دا خبره وړاندې کړه دا دواړه امیدواران څه شي دواړه کاندیدټان کاندید تاسو ته کاندید وایي نو دواړه کاندیدان دا ورته وړاندې کړل چې دا دوه کاندیدان دي او کاندیدان دا څنګه چې ځان په خپل پیش کړی دي د خواص شورا د شپږو کسانو خصوصي شورا هغه په دې دواړو کسانو کې تایید شوی دي لہذا اس فیصلہ به یو طرف ته پکاري صحیح نو د مدینه منورې جنرال پبلک اگر اتل او داسې دا خفیه ووټ نو هډن ووټ نو بیلټ نه حضرت عثمان چې څوک تاییدای هغه دې کمرې ته راشي حضرت علی څوک تاییدای ا دې طرف ته راشي نو خلک راتل صاحب قاتل چې عثمان تاییدو صدیق قاتل چې علی تاییدو نو چې کله کاونټینګ حضرت عبدالرحمن ابن عوف کو دا څه ویل چې د موجوده دور اصطلاح کې چې هغه چیف الیکشن کمشنر وو حضرت عبدالرحمن ابن عوف چیف الیکشن کمشنر وو چې کله کاونټینګ وکړو حضرت عثمان ووټونه حضرت علی نه زیات حضرت عثمان رضی الله تعالی خلیفہ شه په دې طریقه چې کله حضرت عثمان شهید شو رضی الله تعالی عنه نو بیا میجر صحابه غټو صحابه بیا اتفاقو ک عبدالرحمن ابن عوف باندې چې چیف الیکشن کمشنر هغه still he is alive so let him do the job په سیاسي مدبر دی دغه په طریقه صحیح پويږي نو عبدالرحمن ابن عوف چونکه هغه خو فتنه ډیره و ځکه حضرت عثمان خو فتنه کې شهید شو فتنه ډیره و صحیح حضرت عبدالرحمن ابن عوف د سیاسي تدبیر په حواله حضرت علی سره رابطه وکړه ورته وګوره خاموشه سره دا امت اسوم فتنه کې اختله یو بل پسې توري راځتي دي یو بل پسې توري راځتي دي وک بیا یو کانټیسټ شروع کو نو دا فتنه نورم زیاتېږي
که دا کانټیسټ شروع کوو نو بیا څه کېږي فتنه نوره او کانټیسټ آلریډي شوی دی صحیح یعنی د تا مقابله کې خو ووټ د عثمان زیاتو نو د دې وجې خلیفه شو اوس چې هغه نشته نو اټومیټیکلی یو شوډ بی اور خلیفه اسې ډېر ټیکنیکل سره و سیف الله خان ته څه وایي ها حضرت علی رضی الله تعالی ورته نه نه هغه د هغې دور خبره وه زه وی داسې خلافت نه قبلوم داسې خلافت نه قبلوم دا وی زما په نظر کې چیټینګ دی ستا په حواله باندې سیاسي تدبیر او حالات ته ګورې د حالاتو په حواله ستا رایې سره زه اختلاف نه کوم خو زه نه قبلوم او ځکه نه قبلوم چې زه خپله رایې لرم زه خپله رایې لرم دې ته به داسې وي لکه په خلافت باندې چې ما یلغار وکړه لکه په خلافت چې مې څه وکړو یلغار مې وکړو زه دا کار نه کوم نه خو ورته د خدای بنده د مدینې عوامو تا ته ووټ درکړی دی دویم نمبر ووټ دی موږ ورته رنر وایو یو ته وینر وایو دویم ته ورپسې رنر چې ته رنر ویم چې وینر پاتې نه شي نو اټومیټیکلی ته وینر شوې نه وایي نه جي زه معذرت کوم زه داسې نه قبلوم نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی ورته دې وخت کې اوس هم یو ته چې زما نظر پې نه خلي نو ته قبلې نه وایي نه زه به قبول کم خو که جنرال پبلک ما سره تایید وکړي که جنرال پبلک ما سره عبدالرحمن ابن عوف دا اسانه خبره ده نو ابن عوف رضی الله تعالی بیا اعلان عام وکړو چې د مدینې عوام دا د مسجد نبوي ته فلاني ټایم باندې راشي نو ټول عوام راجمع شو ټول عوام حضرت عبدالرحمن ابن عوف دو څلور جملې وویلې په دې حواله او ټول عوامو تایید وکړو حضرت علي رضی الله تعالی عنه کېناسته ویل نه نه دغسې دا شو اف هینډ مې خوښ نه دی حضرت علي ډېر ټیکنیکل سړی و وی صرف دا شو اف هینډ مې خوښ نه دی زه د هر یو سړي نه انډیویجول تایید غواړم هر یو سړي نه انډیویجول تایید غواړم صحیح حضرت علي ناستو دا د مدینې منورې په زرګونو خلک یو یو راته مخې ته کېناسته او لاس کې ولا لاس کې خدا او تایید ورکو بیعت یې ورکو نو چې بیعت یې وکړو حضرت علي خلیفه شو دا مو ولیکل او د حضرت علي موجودګۍ کې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه هغه د علايده خلافت اعلان وکړ دمشق کې کوم ځای دمشق کې جګړه پیدا شوه د عثمان رضی الله تعالی عنه په قصاص باندې حضرت معاویه د عثمان رضی الله تعالی عنه د عکاز ویو څه شی د عکاز ویو حضرت علی نه مطالبه وکړه وی قاتلان له قصاص څه شی قاتلان له قصاص حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورته وی زه د دې خبرې نه هېرېږم نه زه یقینا قاتلان له قصاص ورکوم خدا خو یو هنګامه وه څه شی یو هنګامه وه په سلګونو خلک راجمع وو اوس اکچوال قاتل څوک دی اوس جنرال پبلک خو سولای ته نشم پېژولی صحیح شو اوس په سلګونو خلک ټول قاتلان خو نه دي خو چې اکچوالي چا دا اکټ کړی دی هغه به فایند آوټ کول غواړي نو وی زه چې دا خبره باندې خاموش یم ډیپلومیټیکلی خاموش یم څنګه خاموش یم ډیپلومیټیکلی خاموش یم چې دغه اکچوال قاتلان فرار نشي چې دا اکچوال قاتلان که ما اوس ګرفتاری شروع کړې هلته اف بی آی ورغې هغه د سی آی چې اکچوال کوم خلک دی او خپې وباسي توره بوره ته ځان رسوي صحیح شوه او تر ته غار ته نه نوځي نو ورته ووایي دا ما چې ځان خاموش کړی دی هېڅ بلکل دغه موضوع ټچ کوم نه دا ډیپلومیټیکلی ټچ کوم چې زه وایم چې لږ د حالات قرار شي او هغه اکچوال قاتلان چې دي هغوی به هم دا ځای کې راشي چې دی دومره فکرمند نه دی په دې قصاص کې ازادۍ سره ژوند تېروئ نو هغې ته به رسېدل اسان شي هغې ته به او ما در پرده انویسټیګیشن شروع کړی دی در پرده انویسټیګیشن مې او د موقع شاهده ده یوازې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ښځه حضرت نایله هغې نامه ده حضرت نایله وی هغه د موقع شاهده ده بل څوک خو کور کې ونه صحیح نو وی هغه هم څوک نه په نوم پېژني نه په شکل پېژني نه په نوم پېژني نه په شکل پېژني البته یې ما ته دا وایي چې که هغه کسان زما مخې ته راشي نو ممکن ده چې زه شناخت وکړی شم چې یو دغه یو یا دغه یو ځکه چې زما ورسره څو خبرې شوي دي زما ورسره او د حضرت عثمان ورسره هم څو خبرې شوي دي نو که په شکل دي نو په اواز به زه وپېژنم که په شکل نه په خبرو به وپېژنم او حضرت معاویه رضی الله تعالی ذهن کې دا راغلل چې کني حضرت علی رضی الله تعالی عنه خلیفه شو د حضرت عثمان د قتل له ډېر اهمیت نه ورکړي دغه ځان اختلاف پیدا شو څه شو او پیغمبر خپل ژوند کې ویلو ستقاتل فئتان من امتي كلاهما على خير زما صحابو کې دوه ګروپونه
یو بل سره به جنگیږي مړي به پکې هم کېږي وی د دواړو جنګېدونکي به مجاهدان وي او د دواړو مړه به شهیدان وي صحیح کلاهما علی خیر معنا دواړه او په خیر وي معنا یعنې دواړو طرفو ته څوک جنګېږي دا به صحیح دا مجاهدان وي او چې دواړو طرفو ته که مړېږي دا به شهیدان وي نو دوه خلافته شو اسلامي ریاست په دوه ځای تقسیم شو اوس دې کوم حکمت و که دغه د صحابو په دور کې اسلامي مملکت په دوه ځای نو تقسیم شوی لہذا اوس به موږ په دې باندې مجبور وو چې تامه دنیا کې به واحد اسلامي خلافت وي که دویم مملکت اعلان کوي هغه به ناروای شریعت کې هغه شریعت کې به صحیح هغه ناروای په ټوله دنیا کې به یو خلیفه یو حکمران به د اسلامي دنیا صحیح او حالانکه اوس ته امکان نشته صحیح نو د جواز هغه فاونټین مونږ ته ملاو شو د صحابو د عمل نه چې نه یو طرف ته صحابو بل طرف ته صحابو صحابه دا سورس دی د شریعت دا څه شی دا د شریعت سورس دی چا تاییدو حضرت علی او چا تاییدو حضرت معاویه رضی الله تعالی عنهما او دواړه خلیفګانو لہذا د یو نه زیات خلیفہ په اسلامي دنیا کې تصور دالته پیدا شو دا دالته ولیک ادروایز خو صحابه او زمانه کې دا شی موجود نه وي نو اوس به تر اوسه مونږ اوس کنفیوز یو بلکې جګړه وایي باندې چې دا وی افغانستان کې زمونږ نثار احمد کاکا زوی ولې ناسته اول ته کې په پاکستان کې زمونږ جرنیل صاحب ولې ناسته اول ته بنگلاديش کې بل خدای ولې ناسته دا ټول دنیا اسلامي دنیا چې یو خلافت پکار دی یو خلیفہ ولا پکار دی صحیح کلی بیا هم فتوی لګوي دا ټول کافران دي دا ټول څه دي دا کافر نه انت کې منبع پیدا شو څه پیدا شو د صحابه په دنیا صحابه په دور کې منبع پیدا شو چې نه یوم صحابي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زوم دی یو څوک دی او بل یخشه دی یو زوم دی او بل یخشه دی حضرت علی زوم دی حضرت معاویه یخشه دی او خیر حضرت معاویه خور حضرت ام حبیبه زمونږ مور ده د ټولو مسلمانانو مور ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیبي ده او حضرت علی رضی الله دیم د حضور اسلام کاتب دی حضرت معاویه هم کاتب دی دا افیشل کاتبان دي نو ته ولیکه یعنی دا د کمزوري حیثیت مالکان نه دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم افیشل رائټر دي تاسو ورته سیکریټریز ویل شي چې دا پیغمبر اسلام سو سیکریټریانو د حضور صلی الله علیه وسلم ډاکومنټر کاروبار به دې واړو کو حضرت علی او حضرت معاویه رضی الله تعالی دا خطاطینو خوشنویسانو بلا هغه ټیلنټډ جبه ورتله چې الفاظ څنګه لیکل شي مختلف ډاکومنټس کې لکه ډاکومنټس ځان له جبه غواړي کنه لیګل جبه دا لیګل ورډ دي اوس بارچا باندې خلک معاهده لیکي کنټراکټ بارچا خلک لیکي نه هغه خو یو سړی ایکسپرټ موږ ته دینویس وایو موږ څه تاسو مر دینویس نو هغه دینویس لا هغه الفاظ ور دي بل طرف ته یو سړی هغه په فارسی ژبه کې پی ایچ ډی کړي خو هغه الفاظ دور دي چې هغه شی ولیکي نو ته هغه باندې هغه نشي لیکلی هغه به د فارسی ژبه پروفیسور خو یي په پوهنتون کې به ټیچینګ کوي د فارسی خو دینویسای لپاره به های سکول پاس کوم دی یا میډل سکول پاس چې خاص ورډ وته یاد دي هغه به ورته ځکه دا فیلډ دی پروفیشن دی هغه پروفیشنل دی کې نو اني هاو دا د علی رضی الله تعالی د وفات نه بعد حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ د خلیفہ شو حضرت علی زوی خود خلافت صرف شپږو میاشتو پورې وچلو سره پورې شپږو میاشتو او بیا یې هند اور کړه حضرت معاویه ته رضی الله تعالی عنہ چې ته د پیغمبر صحابي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر سیکرټری زما د نیکو صلی الله علیه وسلم زما د پلار یارې مرګره دې ډول ډېر په خیارې وه دا جنگ خو مقصد دی یارانو میس کې راځي صحیح ده ها چې څوک نه پیژني سره کله جنگ کیږي نه چې پیژني نه څنګه په جنگ وشي دا جنگ خو ولا یعنی اختلاف ولا پیدا کیږي تعلق وي که تعلق دی اختلاف څنګه پیدا شي صحیح شو خو دوی چونکه دا اختلاف خالص الله لپاره خپل اجتهاد باندې د دې وجه دوی کله جنگ وو حضرت معاویه او د تلمیذ کې جنگ صفین وي ورته سوی ورته جنگ صفین نو په جنگ صفین کې رومن امپایر دا غي بادشاہ هغه حضرت معاویه رضی الله تعالی ته مخبر راولېګو څوک راولېګو مخبر ورته راولېګو ورته نو کته ته سهل ضرورت وي آرمی پیسې اسلحه میسلز تیارې څه شي پکاروي ها صحیح نو ما ته وایا چې زه د سره هیلپ وکم دا د تیری خلاف حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ ورته واپس جواب ولېګو
واپس جواب ډیر زبردست ایمانی جواب وو وی که یو قدم دې هم په دې اراده راوړاندې کړ چې حضرت علی باندې حمله کې یا د هغه په آرمي باندې حضرت علی باندې حمله کې نو کوم وخت چې زه خبر شم ستا قدم په دې غرض راوړاندې شوی دی نو ما به ګورې چې زه به د حضرت علی په قیادت کې یو سولجر په حیثیت باندې ولاړ یم ستا مقابلې ته به ولاړ یم دا وی زما د هغه مسله ده third party has nothing to do with that او دغه د ایمان معلومیږي صحیح یعنی د مسلمانانو کو دشمنی مو یو بل سره دا غیم سلیمټ شي کني وی سیف الله خان نه هاو حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ د پنځم خلیفہ شو اوس دې څنګه خلیفہ شو دغه انتخاب نو شوه نه بیعت شوه نه انتخاب شوه د په تغلب شوه تغلب معنا جمپ کړو څه کړو جمپ کړو خو later on he was approved by ummah او د دې وجه څلور واړه امامان په دې متفق دي چې کې وسړي په زور باندې په خلافت قبضه وکړه څه وکړه په زور په خلافت باندې قبضه وکړه او امت قبول کړ په زور قبضه وکړه او امت قبول کړ او کوالټیز پکې شته دا کوم کوالټیز مو ذکر کړل دا کوالټیز پکې شته جس ویل اینڈ ګډ صحیح ډیټرون کوي ما زه که ډیټرون دکو نو تاسو بیا بادشاہ ګرځي جوړیږي صحیح شو او بلا د دې وجه حافظ ابن تیمیه غو سخت سره چې په اسلامي سیاستو کې انتهایی سخت عالم دین دی ډېر سخت گیر دی هغه وینا د مسلمانانو مملکت کې که حکمران فاسق وي هم که حکمران فاسق وي هم داغه د اصلاح کوشش کوا هغه ډیټرون کوا ما اصلاح کوشش کوا یعنی ډیټرون کوا ما ورځوي ما کدی وګورځو او داغه په ځای بل خلیفہ چې کنټرول راوړي هغه د کیننو د مسلمانانو مېس کې به داسې بلډ شر رواني چې هغه د کنټرول کولو بل څه لار نه او دا زموږ ستاسو تجربه ده نو کنه تجربه صحیح شو او افغانستان کې خلک ډیټرون شو د ډیټرون شو چاله چل ورې څنګه محفوظ کی او په عراق کې شنو چاله چل ورې څنګه صحیح ځکه چې که یو سړی فاسق وي هم خو چې یو نظام اسټابلیش کړي زه ټو سم ایکسټینټ څه پیس خو راوسته خبره ده انکرال نو حافظ ابن تیمیه غو سختگیر سړی وای چې نه که د هغې په ځای باندې یو صالح حکومت نشي قایمولی نو بس هغه فاسق سره کوشش کوه چې اصلاح وشي نصیحت ورته کوه صحیح کله سخته کوه کله نرمه کوه کله یو کله بل خو ډیټرون کوی ما که ډیټرون دی دا په کور بادشاهان پیدا کیږي څنګه جنگي کمانډران پیدا کیږي جنگي کمانډر هر یو که هغه سره یو کلی هم دی هغه ځان سره راکټ لانچر نیولی دی وایي نه زه د بل چا حکومت نه منم که مني زمونږ ستاسو قطع تجربه ده نو مشاهده مو ده نو سیف الله خان حافظ ابن تیمیه ډېر پوه سړی نو ډېر پوه سړی صحیح نو اوس دې ته وایي طریقه د انتخاب د خلیفه د دې عنوان څه طریقه د انتخاب د خلیفه نو د حالات و واقعاتو مطابق ته پکې چینج مینج کولی شي صحیح خو بنیاد خو تاته میلاو شه چې دا بنیاد د صحابو زمانه کې بیعت به څنګه کېږي ووټ به څنګه ورکېږي څوک به کوي دا انتخاب تایید به څنګه کېږي صحیح شو خبره هغه وروسته دی هغه بني امیه دور کې دی هغه بني امیه دور کې دی هغه وروسته دی هغه نه دی هغه ډېر وروسته دی نه هغه ډېر وروسته دی هغه د معاویه رضی الله عنه پس یزید راغی د یزید دور کې دی جمل جنگ دغه حضرت علی حضرت معاویه مېس کې خو معاویه ډایرکټ پای کې لیډر نه وای کې ډایرکټ لیډر حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نو بل ټاپک چې د حکومت اصل استحقاق د چا دی اسلامي ریاست کې د حکومت اصل استحقاق د چا دی نو اصل استحقاق د امت دی صحیح په افغانستان باندې اصل استحقاق د حکومت د چا دی د افغانانو صحیح په پاکستان باندې اصل استحقاق د حکومت د چا دی د پاکستانیانو په بنگلاديش باندې اصل استحقاق د حکومت د چا دی خو په افغانستان کې 3 کروڑ خلک دي 14 کروڑ په پاکستان کې دي او 14 کروڑ حکمرانان خو بني حکمران خو به یو کس وي یعنی معنا ده چې اصل قوت هغه څه بده ای به انتخاب کوي ای به د ذمہ داری په خپل نیابت چل ور کوي د ذمہ داری به په خپل نیابت باندې چل ور کوي نو د دې وجه شریعت اسلامي کې فاونټین اف حکومه از امه itself فاونټین اف حکومه از امه itself
نو په امت کې به څوک انتخاب د خلیفہ کوي، یعنی دا حق د امت دی. دا حق د چا دی؟ وایا د امت دی، خو امت کې به انتخاب د خلیفہ څوک کوي. نو یو سړی د هغه په نظر کې د رائے قیمت 15 کالداري، نو هغه ته به حق ورکړي چې له ته ووټ ورکړه، ته به اوس موږ له خلیفہ منتخب کړې، ته موږ له خلیفہ منتخب کړې. دا خدای بنده د هغه په نظر کې خو د رائے قیمت هی 15 کالداري دی، اب تعالی څخه خلیفہ منتخب کی. صحیح. نو حق د انتخاب د خلیفہ دا هغه خلق لدی چې هغه کې څه صفات په نمبر اول چې هغه د دین واقف چې د اسلامي ریاست د خلیفہ کوالټیز څه دي، د اسلامي ریاست د خلیفہ کوالټیز څه دي، نمبر اول. نمبر دویم ای په دې واقفي چې دا کوم سړی چې مونږ یې منتخب کوو دي کې دا کوالټي زموږ څخه نشته، دا دویم. نمبر دریم دا انتخاب کوونکي خلک په خپله به هم د دغې صفاتو حاملان وي، د بچیرو چپولو والا نه. صحیح شو. او نمبر څلورم دی به صاحب الرای وي. څه شی وي؟ صاحب رائے بھائی. نو د دې لپاره شریعت اسلامی یو لفظ بس ایز اے هول استعمالی اهل حل و عقد. سوی ورته اهل حل و عقد. د اهل حل و عقد ډیفینیشن دا دی چې په سیاسي معاملاتو پوی دي او د معاشرې نه واقف دي. په معاملاتو سیاسي باندې پوی دي او د سنو واقف دي، د معاشرې نه واقف دي، د معاشرې پر رسم و رواج باندې واقفیت لري. وړاندې ټاپک خلیفہ د ریاست چلای څنګه؟ نو د ریاست شخصي طور نه چلای، ځکه په شریعت کې خو د شخصي حکومت حق تصور نشته، د شخصي حکومت تصور نشته. دی به په مشوره د اهل شورا باندې حکومت چلی. او شورا دا به د دریو قسمه خلکو مجموعه وي. د څو قسمه خلکو؟ دریو. نمبر اول خود دغه خلک چې چا خلیفہ منتخب کړی دی اهل حل و عقد، دغه خلک چې چا خلیفہ منتخب کړی دی چې څه وایي ورته؟ اهل حل و عقد. نمبر دویمه طبقه وایي پکې اهل الاجتهاد، موجوده دور کې ورته وایي ټیکنوکریټس. څه وایي ورته؟ ټیکنوکریټس. د مختلف فیلډز ماهران وایي، د میډیکل فیلډ نه ماهر پکې موجود دي، ابر شورا ممبر وي. د انجینیرنګ د فیلډ نه، د آی ټي نه، صحیح، انفارمیشن ټیکنالوژي نه، صحیح، د سپیس انجینیرنګ نه، یعنی د مختلف فیلډز د هغې ماهرین به موجود دي په حیثیت د ممبر په شورا کې. او دریم د عوامو یو طبقه چې په هغې کې 15 صفات موجود وي. څو صفات؟ 15. نمبر اول کامل عقل او مستند تجربه، یعنی ټیلنټډ هم دی. نمبر اول. دویم دا ایکسپیرینس هم شته. بعض اوقات خو سړی ټیلنټډ وي خو ایکسپیرینس یې نه، هغه هم کار خطا شي. خطا دي که خطا نه شي؟ ټیلنټډ خو دی خو ایکسپیرینس یې نشته. نمبر دویم دیندار او متقی سړی وي، ځکه ایسا بزنس خو نه کوي، اسلامي ریاست نه چلی، اسلامي ریاست باندې مشوره ورکوي. دریم په معاملاتو کې ذاتی غرض شامل نه، که فابریکه لګوي فابریکې والی او هغه شورا کې ممبر یا خو مشوره هغه ورکوي چې د هغه فابریکې ته پکې فایده وي، که د عوامو فایدې خبره پکې هغه به د خپل بزنس خبره کوي، هغه مشوره هم داسې ورکوي چې فایدې چا ته ورسي. هغه ته که د تیلو په تجارت کې نه خو به دا مشورې ورکوي چې. څلورم
یعنی ډیر غمزده سړی بنی یو سړی که ډیرو غمونو والی ډیپریشن شکار بنی ځکه چې هغه تجربه هم شته ټیلنټ هم شته خو هغه داسې مصیبت واله دی چې هغه کنفیوز وي غریب صحیح او نمبر 5 هغه به عوامو سره قلبي محبت لري عوامو سره وسه لري دلی محبت به لري اس زبانی جمع خاص به نه کوي د زړه د اخلاص به دا غواړي چې دا خلک دې آباد شي او شپږم په عوامو کې به ښه شهرت لري او په قضا کې به کله د باندې قاضي فیصله نه ورکړي خلاف یعنی دی به سزا یافته نه د عدالت نه به سزا یافته نه ځکه سزا یافته کې ډسکوالیفاید شي دلته هم ډسکوالیفاید شي ځکه خو ورته یا تاسو جوري هغه لیټر راشي نه کوم تعلیق لیکي چې have you ever been involved in any felony or لیکلي دی نه لیکلي صحیح شو کفلا خانه دا خبره بیا ده شي مخکنه خبره او مخکنه ټاپک دا اهم د سیف الله خان ګوره تا لپاره ما دا ټاپک ذکر کړو ته په کینیډا کې حقوق او واجبات د خلیفہ لومبه واجبات چې دا فرایض دي څه کوي خلیفہ به څه کوي بس هلټن تا او شرټن ته بزین پلاني دا دعوت ته ها پلاني دا باربیکیو دی سیف الله خان پلاني ټوټه کوي نن دا ورته ګروډای دا صحیح شو او نن هر باندې اړوډای کړی دا څه نو واجبات د خلیفہ نمبر اول چونکه د خلیفہ د دین په نامه نو بنیادی کار د ده حفاظت د دین د فرست پرایورټي بسې حفاظت د دین نمبر 2 تنفیذ د دین صرف حفاظت په نه کوي اب عملی کوي دین بس کوي عملی کوي به نمبر 3 جګړې ختمول د معاشرې نه جنگونه ختمول نمبر 4 دفاع د وطن نمبر 5 باونډریز متعین کول او محفوظول نورو مملکتو سره سرحدات دې لپاره یو مستقل وزیری خصوصا افغانستان کې وزیر صاحب سرحدات وایي ورته لایق هغه چې مرده کې ژوندې د دې پلار وی عالم سره ها د دې پلار وی ډېر عالم سره او دې قابل سره واسه او دې ښه شاعر او ډېر قابل ادیب سره او بس بعض اوقات سره خطا شي چې خطا شي بیا پټینګ نه کړی بس دا خپل چې وسره خوې نو بل بیا پکې ته خوې نو بیلان ته خطا نو نمبر 6 معاندین سره جهاد چې څوک سره عناد لري یعنی مینز د ریاست سره د دولت سره یا د نظام سره نو سبا کوي سره جهاد نمبر 1 د ټیکس نظام اسټابلیش کول ریوینیو ځکه حکومت څه غواړي مالیات غواړي نمبر 8 سیلریز متعین کول د حکومت کارندگانو له ها تنخواه زموږ یو استادو په مکتب کې پس کې په مکتب هغه به همیشه شکایت کوم د مالیات نو ما ورته ما استاد ته تنخواه خلک کنه وی دا وګوره تنخواه ده کنه بس د یو تن د پاره کافي د بعد اولاد د پاره نه پوره کیږي وګوره تنخواه ده بس د یو تن چې څوره ضرورت ده همدا تن د پاره کافي ده د کزه وازم واده مې نه کړې بچی مې نو بیا کافي واخو بچی مې دي صحیح نغه مقصد دا چې تاسو څوک مال ساګ راوړی صحیح څوک ما غواله بوت راوړی مور کول ورته anyhow نعم د خیر خواهانو خبره ته غوږ دیول
دا دغه واجب دي، دا دغه فریضه ده چې یو خو به خیرخوا پیژني. څه به پیژني؟ چې دا سړی زما خیرخوا دی او دا سړی مې بدخوا دی. نو خیرخوا چې ورته خبره کوي نو دا خبره کله به خبره سخته وي، خبره به کله سخته وي، خو دی به ورته غوږ نیسي. عرب وایي صدیقک یبکیک وعدوک یضحکک. دشمن به دې خندوي، دوست به دې همیشه ژړوي. دشمن به دې همیشه څه کوي؟ خندوي به دې او دوست به دې ژړوي، ځکه هغه تا ته ستا کوتاهی ښيي، ستا خامۍ ښيي، درته دا دې څه وکړل، دا کار دې ولې وکړه، نو ته باید دا سړی دې ونیسي. صحیح. نو عرب ډېر ښه جمله ویلې چې صدیقک یبکیک وعدوک یضحکک. دوست به دې ژړوي، دشمن به دې همیشه خندوي. زموږ پښتو کې هم دا ضرب المثل دی، وایي خیرخوا به دې وژړوي، نیکخوا به دې وژړوي، بدخوا به دې وخندوي. نیکخوا به دې وژړوي، بدخوا به دې وخندوي. دا نه هم شو. لسم، د اهم امور نگرانی دا به دې ذاتي طور کوي، وزیرانو په حواله کوي به نه. لسم شو د اهم امور نگرانی. د دې وجه اوسم په دې مملکتو کې اهم قلمدان چې دا یا رئیس جمهور سره یا صدر اعظم سره، یا رئیس جمهور سره یا صدر اعظم سره. لکه د خزانه وزارت تر ټول نه اهم دی، د خزانه وزارت تر ټول نه اهم دی. په پاکستان کې کله مستقل وزیر خزانه نه، هلته وزیر مملکت برای خزانه، موږ ورته هاف منسټر وو. څه ورته وایو؟ هاف منسټر. اکچوالي وزارت خزانه چې پرایم منسټر سره، اکچوالي وزارت خزانه هغه پرایم منسټر سره. دغه رنګ ډیفنس منسټري تمام په اکثرو مملکتو کې صدر رئیس جمهور سره یا صدر اعظم سره. صحیح. البته یو بل وزیر مملکت جوړ کړی چې هغه سره معاون وي، نو هغه ته هاف منسټر وایي. هغه ته وزیر مملکت برای دفاع. څه ورته؟ یعنی یو وزیر دفاع وي، وزیر دفاع فل منسټر وي، نه هغه ته وزیر مملکت برای دفاع. وزیر مملکت کې هغه هاف منسټر وي پولیټیکلی. او کنه ځکه چې اوس که دفاع دې ټوله یو بل سړي ته ورکړه، نو شیطانان خو مملکت کې موجود دي، هغه ته وایي آرمي ټول تا سره نه ورمنډه که پرې یارک باندې. صحیح. وزیر دفاع سره بس هغې ورمنډه کړي، صدر جمهور راوباسي به. صحیح. صدر اعظم سره څه وکړي، ورته وایي هره څه دې خدای خفه. صحیح شو. او نمبر 11 د عصر په تقاضا د اسلحې انتظام، د سلاح. دا خو واجبات شو، حقوق یې، یعنی دا خو د هغه فریضه ده، د هغه ذمه داري ده. اوس حق هم څه شته که نه چې رعایه هغه یعنی مین هغه باندې لازم ده چې دغه حقوق خلیفه ته ورکوي. نمبر اول ټوټل اوبیډینس، دا د حق دی چې رعیت به ټول څه کوي، اوبیډینس به کوي، او صرف ظاهري طور نه، ظاهرا باطنا د زړه د اخلاص به کوي. دا زمونږ او کامیابي کې څه که نه چې زړه د اخلاص خو نه که نه کوي، نه پیسو نه سره یې د خاطره یاد د دې وجې بس کوسه به ناست دی. صحیح شو. اوس سبا دې کوسه لري کا هم دغه کوم خاص سره چې هغه ته سلام نه کوي، داسې دلته صحیح یو دوه کنځلې ورته وکړي. نه نو بذل النصيحه ظاهرا و باطنا، خیر خواهی او اوبیډینس ظاهرا او باطنا، بذل الطاعه. نمبر 2 خیر خواهی به ورله کوي سرا او علانیه، اوپنلی او سیکریټلی. نمبر 3 چې کوم ځای عملا داغه امداد ته ضرورت وي، نو هغه امداد به ورسره کوي ظاهرا او باطنا، فزیکلی به ورته تیاری امداد ته. نمبر 4 د زړه د اخلاص اکرام او احترام به ولور کوي. نمبر 5 په نیګلیجنس باندې تنبیه به ولور کوي که خلیفہ یعنی غافل شي د ذمہ دارونه، نو دا دغه حق دی او د امت وظیفه ده چې راویښوي به چې ته کاکا کوم ځای وده شوې ارکیو دی. ها. نمبر
نمبر شپږم اطلاع ورله ورکوي د دشمنانو متعلق داخلي وي او که خارجي وي دشمن که داخلي وي او که خارجي وي چې تا ته پته ده داسې یو پلانینګ فلاني ځای یو خفیه میټینګ شوی دی فلاني ځای یو خفیه میټینګ شوی دی نمبر 1 اطلاع به ورکوي د حکومتي کارندګانو د کارکردګۍ د حکومتي کارندګانو د کارکردګۍ چې دا والي صاحب فار ایگزامپل د قندهار یعنی د نثار احمد اکا زوی ته اطلاع ورکوي چې دا والي صاحب د قندهار چې دی دا ښه سړی دی یعنی د راتلو سره دا چل شوی دی دا چل شوی دی دا چل شوی دی صحیح نو صدر جمهور هغه ته خوشحال شي که ادروایز وي نو اطلاع به ورکوي چې والي صاحب کله راغلی دی د قندهار یې بیړه ورکړه کړې ده صحیح یوې دا ناروا وکړه بلې دا ناروا وکړه بلې دا کار وکړه هغې سره دا فتنه پیدا شوه ستا خلاف شو خلک ستا خلاف دا نفرت پیدا شو د حکومت د خلکو دا صحیح دا کارندګان ستا کارنده سره څه ذاتي او شخصي عداوت او دشمني نشته خو د هغې هغه آفټر افیکټس د رئیس جمهور دپاره د خلیفه دپاره صحیح نه دي نو ته اطلاع ورکړې یا د هغه دپاره ښه دي نو باید چې دله تفکي ورکړي تایید یې وکړي حوصله افزایي وکړي ستا متعلق ښه ریپورټ سره د دې وجې دا ایجنسۍ چې دا سیکرټ فورس دی هغې اوس په ټول هر څه ارګنایز دي په دنیا کې دا خو د هغه دور خبره ده چې هغه وخت د هر کار دپاره پیډ خلک به نه خلکو به د خدای په رضا باندې دا کارونه کول صحیح اوس خو هر یو سړی د پیسو دپاره ګرځي اوس که مثلا ته ما ته وایې چې ما ته او بانک وایه مونږ به پیسې به سور راکړي صحیح اگر راته وایي چې کلمه به راته لږه صحیح کړي نو مونږ به د هغې دپاره به سور راکړي صحیح اوس خو یو عذاب دی په دې ملک کې او بیا خصوصا په امریکا کې په امریکا کله ټلیفون راشي وایي صاحبه نو زما د نکاح نو زما ټیک ده وایي چې کله راشم وایم هر وخت چې د مانځه وخت کې راشي که خپل ګواهان وي در سره خو بې مانځه وخت کې راشه صحیح او که خپل ګواهان در سره نه وي نو بیا د مانځه وخت کې ځکه راشه چې یو دوه ګواهان درته پیدا شي صحیح نو بیا دویم تپوس وایي د هغې دپاره چې څه شی لازم دي نو هم د څه دپاره ښځه شته سره که نه ما سره نکاح کوې صحیح ښځه یې څه پیدا کړې که څه چل کوې نو وایي او ښځه شته را سره نو هم بس ته لازم یې او ښځه ته لازمه ده او دوه ګواهان به مونږ د مسجد نه پیدا کړو صحیح ده که راشي باري صحیح وایي نه داسې نور نظام ته وضاحت سره وایه دا مقصد څه دی هم البته د رجسټریشن دپاره به تا رجسټریشن پیپر پکاري رجسټریشن دپاره به تاله د رجسټریشن پیپر پکاري نو ضروري نه چې هغه د امام دستخط کړي هلته هغه پریس باندې دستخط کړه نکاح خو به تاسې هم کړی هلته یې پریس باندې دستخط کړه او داخلې کړه رجسټریشن به دي اوس یې خو یو فارملیټي ده قانوني هغه پوره کې وایي نه جي د دې دپاره څومره پیمنټ کېږي نو زه ورته وایم ما ته خو د رجسټریشن آفس پته نشته یې پیسې اخلي که نه وایي نه نه جي ستاسو خدای خواره کړه نو چونکې د خلکو ذهن کې بس خالص یو اجسو پورې دا تصور د ذهن نه وتلی تر هغې دین راځي نه الله دې مونږ کې دین راولي صحیح نو دا پخوا خو به ټول خلک دغسې مفت به دا کارونه کول الله دپاره ځکه ایمان و اوس خو ایمان نشته نو په اسلامي ریاست کې او یو سړی او وایي شی به راکښېنه ها نمبر 8 کوم ځای چې حکومت ته مملکت ته مشقت پیښ وي سخت کار پیښ وي نو په مشقتونو کې ورسره تعاون کول مشقتونو کې ورسره تعاون کول یعنی فار ایگزامپل لکه وګوره به تا ته آسان مثال درکړم پاکستان کې زلزله راغلی ده زلزله او په لکونو خلک بې کوره شوي دي صحیح اوس دا حکومت دپاره یو مشقت دی چې په خپل نه شي کولی لهذا ټول خلک ورسره لګیا دي تنظیمونه لګیا دي انفرادي طور خلک لګیا دي څوک چاله کوټه جوړوي څوک چاله دیوال جوړوي څوک چاله چت برابروي څوک چاله دوايي ورکوي څوک چاله کپړې وړي څوک الله یې ټولو خلکو له اجر ورکړي صحیح دا پاکستاني قوم خو دومره لوی جهاد وکړ ټول لګیا دي غریبان او دوی فکرمند دي وایي کوم تنظیمونو باندې موږ پابندي لګولې او ټول نه زیات کار هغوی کوي صحیح نو دوی وایي چې څوک دا پابندي ته راواپس کړي د تخریب کار نه دي دا ښه خلک دی چې دا خو ځکه یې په سر باندې یعنی داسې غرو ته ځي چې هلته کې هېڅ شی نه د هلیکاپټر ځي نه ورته میول ځي نه ورته اتره ځي هېڅ شی ورته نه ځي هغه تنظیمونه والا خو ټرین خلک وي صحیح ایون پاکستاني آرمي ورته نشي تللی او هغه دومره ټرین خلک وي چې هغه ځای نظام ځان ورسو نو دا په آباو په مشقاتو کې تعاون کول حکومت سره نمبر 9 قول
قولا او عملا قولا او عملا چې د خلیفہ خلاف څوک خبره کوي نو دا غیر رد وکړي دا د رعیت ذمہ داری ده چې یو مجلس کې تناسته او د خلیفہ خلاف خبره شروع ده نو قولا او عملا به دا غیرت کې وای به دا خبره غلطه ده دا څه کې دا خبره غلطه ده دا پروپاګاندا ده دا څه ده دا پروپاګاندا دې خبرې حقیقت نشته صحیح اوس کا سړی بیا وای نو بس دویم ورته تریټ ورکول دي چې دا خبره دغه ځان سٹاپ کا otherwise you will face the consequences صحیح اوس کدا چې ارچا دا سادي ملاو شي خو د هیڅ عزت محفوظ نه ده که محفوظ ده نه ده محفوظ او نمبر لسم چې کوم خلک د خلیفہ نه متنفر شوي په هغه باندې مهنت کول چې بیا ورته راغب شي په باندې مهنت کول چې بیا ورته راغب شي نو دا د خلیفہ حقوق دي اوس دینه مخکې ټاپک دلته اولیکا وو به بل رس فرایض د امت او حقوق د امت دا خو د خلیفہ فرایض شو او د خلیفہ حقوق شو نیکسٹ ټایم به وایي څه فرایض د امت او حقوق د امت او فارچونیټلی د ټمپا ملګری هغوی ځکه خوشبخته دي په دې حواله چې نه زه به سنډې باندې نه نو مسله چې دا ټاپک به هم بیا نیکسټ ترسډې باندې وایو صحیح نیکسټ ترسډې باندې به وایو ځکه سنډې باندې درس نه صحیح شو هغه زمونږ د حافظ صاحب د حافظ عاصم نکاح دی نو هغه نکاح په فریمانټ کې دی نو هغه نکاح له بل ورځم الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم لما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وكلنا تلاوة عنا الليل وعنا النهار فالله خير الحافظ